الرحمن الرحيم. قيل علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به، ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه، ولأنه لو كان وصفا لم يكن قوله لا إله إلا الله توحيدا مثل لا إله إلا الرحمن فإنه لا يمنع الشركة. دې پورې دا خبره وکړله چې لفظ الله مشتقی دی او مشتق منه کې خبره وکړلې چې اصل یا دغه دی یا دا دی. پوهیږئ اوس دې نه دویم قول بیاني، اگر چې د قاضي صاحب خوښ نه دی قیل سره نقل کی دی بخپل رای رستو والاظهرو سره بیاني، خو بهرحال دویم قول له قیل ویلی شوی دی چې لفظ الله علم لذاته المخصوصه، دا لفظ الله نه دی، دا د ذات مخصوصه د پاره علم دی. لفظ الله علم ذاتی شنو علم دی، معنی اطلاق د الله تعالی نه علاوه پچا هم نکیږي ها، او بیا علم ذاتی دی، علم وصفی نه دی ها، علم ذاتی دی څه دی ځکه چې د هغې دلایل به دې وروستو چې کوم دی نه بیان کړي ها، په لأنه یوصف سره، لأنه لا بد له سره، ولأنه لو كان وصفا سره. پوه پې شولې؟ د دې قول خلاصه دا ده چې لفظ الله د پاره نه اصل شته دی نه اشتقاق، پوهېږئ، بلکې دا یو داسې اسم دی چې ابتداءً د الله د ذات دپاره څه شوی دی، مخصوص شوی دی، وضع شوی دی ها. پوه شولې؟ او په دقې ذات مخصوصه باندې دلالت کی، نه پکې معنا وصفي شته دی نه پکې معنا اشتقاقي، او دا د ډېرو خلقو مختار قول دی ها. اکابرو کې امام شافعي، امام محمد صاحب، امام اشعري صاحب، امام غزالی، امام رازی، اصولیین، فقها، تر دې چې خلیل او صاحب وی چې دا د لغتو امامان دي، هغې وایي چې لفظ الله عربي دی او علم دی د ذات مخصوصه د پاره ابتداءً ښه. د دې درې دلیله بیانې. څو دلیله؟ دا دوه دلیله چې کوم دی د دې نه به براه راست دا خبره ثابتي چې دا علم دی ها، او دا اخیری دلیل نه دی، د هغې نه به دا خبره ثابتي چې دا وصف نه دی، نه چې وصف نه شولو جو علم شولو. پوه شولې؟ لومبی دلیل ته ګورئ، لأنه یوصف، دا لفظ الله اپی سے دی موصوف راځي، ولا یوصف به، او د ده په ذریعې سره چرته بل څوک موصوف شوی پښتو کې دی موصوف واقع کېږي او صفتو، نو دا د عالم ذاتی لومبی دلیل شولو ها. ای څومره اسماء حسنا چې د الله تعالی دي هغه ټول بطور صفت او دی بطور موصوف راځي ها. مونږ وایو الله علیم دی، قدیر دی، جبار دی، قهار دی، دا وایو داسې که نه؟ پوهېږئ؟ خو داسې چا نه دی ویلي چې عزیز الله دی. پوهېږئ چې لفظ الله ته د عزیز دپاره څه کې صفت کې یو د الله تعالی په نومونو کې یو نوم داسې نشته دی چې هغه موصوف او لفظ الله ولا څه واقع شوي صفت. پوه شولې؟ او قرآن کریم ټول په دې باندې څه دی دال دی. نو دا لفظ حامل د وصفیت نه شولو ښه. که ده کې وصفي معنا وی چرته، نو چرته به یو ځای کې دی بطور صفت راغلی او قرآن کریم په دې دال دی چې چرته هم نه پوهېږي، نه پته ولګېدله چې دا عالم ذاتی شو. یو ځای کې قرآن شریف کې صرف راغلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، صراط الله صراط العزیز الحمید الله الذی، صراط العزیز الحمید الله الذی، سورہ ابراہیم کے غالباً ها. لار د هغه ذات چې هغه عزیز دی او حمید دی او ورپسې لفظ الله راغلی دی ها. نو ظاهر کې ښکاري چې د عزیز او حمید موصوف او لفظ الله ولا صفت دی. ندی وای التا چې نه دغلته دا عطف بیان دی څه دی
د عزیز او د حمید د فار او دا نعت نه دی ښه صفته پسې پوه شولې به په دې ډومبي دلیل باندې پوه شولې دویم دلیل ته ګوره ولانه لابد له من اسم بل دا خبره چې دا الله تعالی د پاره به خامها یو اسم پکاري کنه او دا الله تعالی د پاره به خامها داسې اسم تجری علیه صفاته چې ټول صفات هغه ته مخامخ شي او پاغه باندې چې کوم دی نه شي هغه ته جاری شي او پاغه پورې قائم شي ما ته ګوره د لغت قانون دا دی او د عربو استعمال دا دی چې د هر شي لپاره ضروری ده د هر شي لپاره چې داغه لپاره به یو اسم پکاري سبب پکاري او دغه اسم به دغه شی مخصوص لپاره وضعي ها لکه مثلا ته یو شی معتبري په دنیا کې نو ستاسو لپاره یو اسم دی کنه دی پوهیږه خبره باندې او دا ستاسو لپاره وضع د استانه علاوه په بل چا او دا ولې ما ته ګوره پتا پوری چې کوم اوصاف قائميږي لکه علم دی کتابت دی شعر دی پوهیږه خبره باندې نو چې دا ټول په دې اسم باندې جاری شي لکه مثلا د نوم زید دی کنه ها نو د پر ذات پوری چې دا کوم صفات دي لکه علم د کړي دی شعر کتابت کړي دی نو دلته عالمون او شاعرون او کاتبون ویل کیږي کنه نو دل یو اسم پکار دی چې دا عالمون دا شاعرون دا کاتبون هغه اسم باندې شي جاری شي نه پوهیږي اپی سے د ذات چې دی د نو په ذات پورې د صفات ټول قائميږي کنه قائميږي دا علم د ذات پورې قائم شول دا شعر د ذات پورې قائم شول کتابت د ذات پورې نو د دې ذات لپاره یو اسم هم سره پکار دی یو اسم هم هغه اسم داسې پکار دی چې هغه په ذات دلالت کوي او د دې صفاتو چې سوره الفاظ دي لکه د شعر د لپاره شاعر دی کتابت کاتب دی پوهیږي د علم د لپاره عالم دی چې دا په دې اسم څه شي او دیسی اوویلی شي زید عالم زید شاعر زید کاتب نه پوهیږي اپی سے پوه شولې به د قانون د لغت او استعمال د عربی ته چې وګورې نو دغه طریقه ده نو په وجود خارجي کې د صفات او د قیام د لپاره موصوف ضروری دی کنه دی ضروری صفات بچا پورې قائميږي نو دک رنگی په وجود لفظی کې یو لفظ فکار دی یو اسم فکار دی چې هغه عالم شي او سور صفات چې دي دا غي د لپاره الفاظ چې سور دی هغه د عالم تراجی شي دی عالم ته پوه بشوله نو فکار دا چې یو اسم فکار دی د الله تعالی د ذات پورې څنګه چې د الله د ذات پورې د الله صفات ټول قائم دي نو دسی د الله د ذات د پاره یو داسې اسم پکار دی داسې یو علم پکار دی چې د الله تعالی د سور صفات دي او د هغه صفات او اسماء دي لکه رحمان دی رحیم دی کریم دی عزیز دی چې دا ټول له اسم تراجی شي کنه اوس په پوه شوله او راشه مونږ چې او قتل مونږ چې نه په الله تعالی باندې چې د سور او اسماء او اطلاق کېدل په هغه ټولو کې د دې خبرې صلاحیت صرف لفظ الله لرلو بل چا نه لرلو د دې عالم ذاتی شو لکه ولا يصلح له ولا او دا الله تعالی د پاره صلاحیت چې د الله تعالی په ذات باندې دلالت کوي د دې خبرې صلاحیت نه لرلو مما دا هغه اسماءونه یطلق علیه چې په الله تعالی اے په الله تعالی باندې چې د کوم اسماء او اطلاق کېدل نو په هغه اسماء کې یو اسم د دې صلاحیت نه لرلو پوهیږي چې دا ټول صفات او اسماء دي د تراجی شي سیوا د لفظ یو لفظ الله داسې اسم په دې ټولو اسامیو کې چې د کې صلاحیت او چې دا ټول د تاسو شي او دا ولې نو ما ته ګوره په دې نور ټولو اسماء کې معنا وصفي ښکارا ده معنا وصفي ناغه بتوري صفات راځي بتور موصوفیت نشي راتله ګوره برحمان کې رحم دی رحیم کې رحم دی کریم کې کرم په ټولو کې معنا وصفي ظاهره ده او په لفظ الله کې معنا وصفي نه ده ظاهره یو قول لې چې د کې معنا وصفي ده اوس په پوه شو نو دا دوه دلیل شو سو دلیل یو دا چې د موصوف واقعي صفت چرته او موصوفیت د دې خبرې نه خده چې دا عالم ذاتی دی پوهیږي په خبره باندې عالمي لکه موصوف هغه چې بذات دلالت کوي ها
او عالم ذکر دی چې بغیر الله خو اطلاق نه کیږي کنه. او دویم دلیل دا شو، دویم دلیل چې د هر یو سیز د فار یو اسم پکاري چې ټول صفات هغه اسم ته شي راځي، او د الله تعالی په ټول اسماء کې چې په الله تعالی اطلاق کیږي د دې خبرې صلاحیت صرف لفظ الله لرلو بل چا. ولانه لو كان وصفا، ولانه دا وسوي چې لفظ الله علم ذاتی دی وصف نه دی. ها نو تاسو ته ما وی دا دو دلیل براه راسو د په داوا باندې چې لفظ الله علم او دا رستی دلیل چې دی نه دا په واسطه سره دی، دی به نفي د وصفیت کې نه چې وصفیت نه پېښو نو خپل سره. ولانه لو كان وصفا كلفظ الله سشي اے دی مشتقی شي او د کی معنا وصفی راشي نو لم يكن لم بیان نکیږي قوله لا اله الا الله، دا لا اله الا الله قول بیان نکیږي توحیدا مفید د توحید د دین بیا توحید او راشه په دې خو د ټولو اتفاق ته چې لا اله الا الله دا د توحید کلمه ده او دا مفید ده صدا. او کنه لا اله الا الله کې ته لفظ الله ته وصف او مشتقی او علم ذاتی ورته ونه نه بیا دا کلمه مفید ده سنه ده. او دسی نه ده لکه څنګه چې لا اله الا الرحمن مفید د توحید نه ده، هغه مفید د توحید نه ده، نو دا هم بیا مفید او د دې مفید د توحید کېدل دا نه کېدل چې دا مفید د توحید نه ده خبره باطله ده. نه د دې وصفیت هم څه شول نو چې وصفیت باطل شول هغه خبره ثابت شول چې دې څه ده علم ذاتی ده پوه به شول. ولانه بلدا خبر لو كان وصفا کدی وصف شي نو لم يكن بیا بنشي قوله دا قول چې لا اله الا الله دا بس نشي توحید څنګه بنشي د لا اله الا الرحمن پشان پوه به شول. الک ولي بنشي وی فانه لا يمنع الشركه، فانه زکا چې وصف چې ده په سب ده مانع د شرکت نه ده د کې نور څوک شریکې دلې شيغه افي سبو ک لفظ الله صيغه د صفت شي صيغه ده نماته ګوره د صيغه د صفت دلالت په سبانی کی په معنا او په مفهوم باندې سکی او په ذات معینه مشخصه سره کی. رحمان څه ته ویل کیږي؟ هر هغه ذات چې رحم ورسره. تاسو دا وصف تعریف څه کوي؟ ذات مبهمه ذات التمویل په هدایت النحو کې وصف چاته ویل کیږي؟ ذات هغه ذات مبهم چې یو معین صفت ور پوری سي. اسود چاته ویل کیږي؟ هر هغه ذات چې سواد ورسره. ابیس چاته؟ ضارب هر هغه ذات چې ضرب ورسره. رحمان هر هغه ذات، کریم هر هغه ذات چې کرم ورسره. نماته ګوره اپیسب صيغه د صفت چې د دلالت په معنا او په مفهوم باندې کی او په معنا او په مفهوم کې شرکت راتللی شي دي کې تشخص نشته ده. نه پوهیږي ها یاد موږ خبره او لفظ الله کته علم کې نه علم د څه لپاره وځي؟ هغه په ذات مخصوص دلالت کی، هغه په شخص معین باندې دلالت کی، نه په شخص معین کې څه نشته ده. پوه نه شولې مثلا د نوم زید ده کنه نه په دې زید کې د سره بل څوک شریک ده نه، ذات هغه په دې ذات معین دلالت کی. خو کو د نوم ز سو علامه سخی علامه نه پرې سخا کې دی یوازې ده نه غور سرم کېدلی شي بل سرم کېدلی شي نه دې معنی د سن نه ده د شرکت نه. نو لا اله الا الرحمن کې چې تا الا الرحمن ویړم به د ټول معبودان نه فکرل او بیا رستو الا الرحمن سره استثناء کوي کنه چې صرف رحمان ده. نو رحمان به ال مفیده توحید ګرځي چې رحمان په ذات معین دلالت کوي او رحمان خو په ذات معین دا ځان خبره ده چې رحمان اطلاق په غیر الله نه کیږي، دا صفات مختصه نه ده. خو نفس عقل ته چوغور عقل خو چې بده کې ورسره بل رحم ولا راتللی شي نو دا معنی د سن نه شو. نو الا الرحمن سره توحید را نه بلکې دا سیسی راغی چې شرکت پکې راغی. او کنه لفظ الله تعالی ذاتی وګرځي نو په الا سره تا صرف یو ذات سکړلو ثابت کړلو او مخکې ټول نفي کړو. دا نفي او اثبات توحید ویل کېږي، به ټول نفي کړو بیا یو ذات سکړو. ولکه تاسو نه پوهیږئ
فانه کدا وصف شي نو وصف لا يمنع الشرکت هغه معنی د سن نه ده عقل وایي چې د کې شرکت شته ده او په خلاف د علم باندې چې په علم کې سني تاسو په نه شولې خبره ها یاد مو کړل خبره نو دا درې دلایل او د دې خبرې د پاره چې لفظ الله علم ذاتی دی د ابتدا نه دا د خدای د ذات نوم دی پوهیږي معنا وصفي او معنا اشتقاقي پکې نشته چې اصل کې دا او بیا دا شول او دا معنا شول او به شول ها اول قول د اشتقاق او د وصفیت ها دا لومبه چې مشتق منه ولا مونږ راويستو نو دې مشتق شول او مشتق وصفي کنه تلوي کې ویلي دي او دویم قول دا علم ذاتی ده ها دریم قول بقاضی سے بول ازهرو سره وای سبوي او هغه سره بدا خبره کی چې نه دا وصف ده او علم ده ها خو په یو ټیم کې وصف او بیا رستو سره ګرځیدل عالم نه پوهیږي ابتدا کې سو وصف ځکه وصف نم لا بودی ده او رستو بیا سره ګرځیدل عالم ګرځیدل ده ها نو هغه بیا وایو نو ګران ده